سوک تے خدای جوڑ کو عبداللہ ابن مبارک. کم سڑیو حج لبتا اعلان بیو کو ما سر سوک حج لدے رازے نو حج لبے مفت خلق بوتلل پا زرگاو خلق بے مفت دوتلل نو یو رز حج لروان دے خلق ور سر دی نو یو جنیر علیدہ سے معشوم گوندے بچنگے دا یو املا مر غیر اچھتا اکلل نو دے وطوئی دے زان لے کا وی بچی دا سکے بلے املا مر غیر وی زمان یتیم ایما او معشومان درون خویندی می دی یتیمانان او جیدات لار مرد جیدات تر قبضہ کرے نو سود خوراک سے نشتا سورو دی ناری تیریگی نو مور میں وی ورش بچے چتا ملم مر غیو گورا راوڑا چو یشم دی بچول دا بسخوری لگی درا تمری چنگی گی خیٹے نو دا علماء دا باولو خود کو دا ما شمان بوخری نو اخواشو اخپل مرگری تاوی منتا واپس کلی پورے رقی پورے سمر پیسی پکار دی وی دمر پیسی وی روڑا طول پیسی جنین ورکلے بچے زہ کورتا او دا پیسوی مور لور کا او پا دی خپل کار کوئے سخ کال بحج نکو دیر موکڑی دی بیا بلار شو واپس شو عرفات میدان کی او عالم خوبی نہیں عرفات میدان کی دی نشتا عرفات کی واپس لار خوبی نہیں اللہ پا خوب کی بھی نہیں منظر پا خوب کی بھی نہیں اللہ وچ دا سمرہ خلق دی دا عرفات پا میدان دا ٹول کراس حجونا ندی قبول حالانکہ عرفات میدان کی دا گناہگاروں خدا قبل اللہ وی دا فلان کے خسیل لو فلان کلا زوی دا میں مرسر و بخا دا ٹول کراس شو نشان راہ کسور نشان دا حجونا ندی قبول ولی بس نقبلو اللہ مستغرب از شاہ بیا اللہ اعلانو کا فرشتو تا زادا ٹول میں دا یو سری دا وجہ دا دوی حج قبول کو چی اگر ندی راغلی خدا اگر دا وجہ دا دی ٹولو قبلو فرشتے و توی اللہ غسوک تے وی عبداللہ ابن مبارک دمرلوی سڑے تخدے جوڑ کو دا حدیث استاذ لوی شخصیت لیکن چمری کنا دے نقطے لرازم چمری نو شاگردان تے گیر چا پیرتاو دی نو شاگردان ورتوی دے شاگردانو توی وی ما لا سخپونونی سے پزمکمیو کینوی اغیم وی چیزلو بے تنگی نو سڑی بیماری تکلیفی نو اغیو چت کا لاندے وطا گدے برابری وی نلری کے گدے پا دا خورو میں کینوی سیب دا امیر دا خورو کے گیو جامع لری کوا پا دا خورو کیناستو او مخی قبلے تکلے او شاگردان تے گیر چا پیرتاو دی او رب العالمین تا پاغا خورو ناستے او لاسونے اچت کرل او اللہ تا پچگو چگو پجڑاش او دا خپل گیر دا غسیونی ولا یا اللہ عبداللہ ابن مبارک تشتور تال در روان دے اللہ تا بور سر سکے دان ور سر جاڑی چی حضرت ستا دا حالت تے او تدی وقت کی ویچے دا خالی لاس روانے ما وی نا اللہ ریر لوی ذات تے سپتن لگی دا خدای 50 دا خدای 50 پدیت کی اللہ خوش آئے گی زبسکو آقی کے دسا ہوتے دا اگر جڑا کے دسا ہوتے دا کمال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دا حضور پاک سمر نزدے مر گرے دے تدی خیٹے پوری بیکانی تلے یو ذل وسرا یو رومالو اعلی قیمتی رومال لی وسرا دا پاج پوز بگی سوری باہ باہ واہ واہ ابو ہریرہ یتمختو دی رومال کے پوز سونے نو پا جڑا شو وی دا حضور پاک دا منبر خواہ کے با بے ہوش اپروتو وی خلقو بسٹ لتی را کولی چے ابو ہریرہ لیوانے دے زما دے قسم پا لئی کا لیوانے بوم دا لگی دلا سب بے ہوشو او پا لگا نارا با لگیاؤں حضور پاک بے ابو ہریرہ سیب اس ویلارو کی بناستم دا مدی جماعت نبار یو سلی با تیرے دا سوال خو حرامو ما با ما تا دا قرآن شریف یا ویاتو آئے دیکھے وہ میدا غرضو کہ دے برا کورتا بے بوزی پلار کے خوبانوی ڈوڑے برا باندی خوری دا سے حالت ہو زمان ابو ہریرہ ہوئی او بیا دا حضور پاک 5384 یا 15 یا احادیث تا دنا حضور امت تا رسید لی دی لیکن چکل امرینو پچگو پا جاڑا دی ولی جاڑی صحابہ بیول توی زمان سلام بوے پا نبی علیہ السلام بل بوی زمان سلام بوے یو توی زمان سلام بوے بل بوی زمان سلام او جاڑی چاور توی ولی جاڑی مرگ نہ یرے گی ویاو وی لک سات پس دا حضور پاک سره ملاقات کیگی بیا ولی جاڑی وی سفر دیر اگد دے و سامان دیر کم دے سفر دیر اگد دے و سامان دیر کم دے چلے جی دو بیت تلار شی 2 کالا پس خوبراشی کر لیکن لین تلار چی 10 کالا پس خوبراشی خود مرگ پس پر چکم سڑے وروتا دی واپس دی خپل کور تلات دیشی نخطا اگا جامع والا بیویشی ابوٹان والا بل لور کی اگا صادر والا خیرات کی بس ختم نشیرات تیوا امال تقسیم کی تا اگا ننوم نختم کٹ اراست انتقال کوا اکور دن اللہ دی بیا نشیرات لی سفر دیر اگد و سامان دیر کم
لکه یره پیدا کړو دنیا جون. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کم شخصیت تے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ چې کم وقت کی ایمان روڑا پا نبی علیہ السلام، ایمان روڑی. ابن ماجہ کے حدیث تے، ابن ماجہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی استبشر اہل السماوات بی ایمان عمر، دا اسمان فرشتو دا عمر پا ایمان یو بل زیر ورکئی، دا اسمان فرشتے ور ترغاڑ یو بل سرا او یو بل تا مبارک باد ورکئی، عمر مسلمان شو. او آیات نازلے گی یا ایوہ النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من اے پیغمبر بس اللہ دم کافی دی مسلمانان اس بہادر در لراغے دا دی کافی دی. اگا حضرت عمر یوزل حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ یو صحابی دی دا حضور پاک دیر پٹ رازونا دی ورسرا، دیر پٹ رازونا. اگا زان لکا گورا کم عمر دے اللہ فرشتی مبارک باد ورکی دا غی پا ایمان. او حضور پاک یوزل نسوس وزل دا جنت زیری ورکڑے دے، او فرمائی وی دا زما وزیر دے. او یوزل حضرت ابوبکر دقس خیل اسنونی و عمر دا گست اسنونی و دوال روانو وی ها کذا نبعثو یوم القیامت، قیامت پرد بمونگ دقس پاسو. او کم دے کہ دفن دے حضرت عمر ابوبکر رضی اللہ عنہما کہ کم دے ردوالو جہانو سردار دفن دے. دا مسئلہ دا دین دا کہ کم انسان خور دا کم زیوی کنا نو اقا جے ترسی گی. پتاو لگی دا کہ دا حضرت ابوبکر و دا عمر خور دا پیغمبر دا گوان خور دا، دا کم خور دا، دا گوان خورا دا حضور پاک خورا پاکا دا کنا، دا گوان خورا پدیتا کی دیشی پاکا خورا دا پاکا. لیکن دا عمر بین دمر یار غالبا دا مبشر بالجنت تے، مبشر بالجنت، جنت زیر دے، اشرا مبشرہ کے دے. حضور پاک یو دل نسوزل جنت زیر ورکڑے دے. حذیفہ ابن الیمان توی دل تراشا وی حذیفہ وی تاثر خود پیغمبر علیہ السلام دیر رازو ندی کنا وی یو وی منافقین در تخول دی وی یو نو میرا تخول دی یو نو تا یاد دی ویو. خو گوری عمر خپکی گا ممانا تپوز دا چاونا که خیم بنا دا کدا دا حضور پاک راز دی وی نا تا دا منافقانو دا لست لغن دیو گورا دا عمر نوم با پکیوی کبنی. اللہ اکبر. دا یر دا اللہ یر دا پی غالب دا افسط یر چراشی زیر یر چی بیاد انسان نا. نو لمن خاف مقام ربی لکه چی دا یر رالا جنتا یو جنت نه برق برق باغونه بر رب العالمین درکې رونو په دې ځل کې دا یره پیدا کی. دا کورا رضیو غړې مستقل مګنه. دا سوچو کې په ذهن کې کلکه یقین ساته چې یو وخت به کور رمنګ زوبا دا امسایګار یو موږ پر دې کور دې موږ نه پاتې دي سورادو د پاره موږ ملمانه یو په کې دې نه خامخازو اغا اخیری جون کور چې اغا نه ختمې دو والا زندگی دا کوشش بکو چې اغا زندگی زمون خشته شي ادا خوشاله شي ابا الله خوشاليږي چې د آخرت دا سوچ مخکې کې معنا به الله ته تپوس کې زبر جواب در کوم ما چې سکړې تپوس بکې زبر جواب در کوم نیکانو صالحینو سره ناستو کې علماء تقریرونه وره او دین طرف ته رغبت وکې او په خپل مړو غمونو ټولو کې خپل رب یادو ساته د خپل پیغمبر مبارک تعلیمات یادو ساته د خپل پیغمبر مبارک د صحابه او داغی په نقش قدم تلو کې علماء له لاس ور کې داغی سره په نقش قدم روان شي داغی لمنونی سه په خطر بمبوزي. لومبه خبره دا چې مرګ داسې او حقیقت چې داغی نه څوک انکار نشي کول. ډیر خلک دي چې د الله په ذات کې شک کوي څوک وایشتا او څوک وای نشتا او زموږ خپل عقیده ده چې الله موجود دی او دی. څوک د الله په وحدانیت کې شک کوي او شرک کوي مشرکان دي بوتانو ته سجده کوي. څوک د حضور پاک په نبوت کې شک کوي او د پیغمبر علیہ السلام د نبوت هم ډیر ظالمان قائل نه دي. څوک د خدای قرآن کې شک کوي اگر چې قرآن بے شک بے شبہه کتاب دی. ډیر خلک دي چې قرآن د الله کتاب نه مني لیکن مرګ هغه حقیقت چې په دې کې د چا شک نشتا. هندوی منی عیسائی منی یهودی منی مسلمان منی او کافر منی. مرګ کې څوک شک نه کوي نه پکې کولی شي. دومره ده چې زمونږ په مرګ ایمان دی او د دغه نورو اغیارو کافرانو په ایمان نشته. اوس ایمان څه ته وایي چیر کله هغې مني او مونږ یې منو نو ایمان څه مطلب شو؟ د ایمان دا مطلب زمونږ دا عقیده او یقین دی چې دا مرګ الله راولي او سبب ولا جوړی. سبب ولا کله ګولۍ جوړه کی کله اکسیډنټ او کله ټوخی او کله تب او کله د زړه بیماری او کله زیړی او یرقان وغیرہ.
ہیپیٹائٹ چې تاسو ورته وایي، کینسر، دا اسباب ولا الله پیدا کی، خدا مرگ دا دی سبب دا وجه نه راځي، دا مرگ په الله راولي. ډیر کله یو سړی د زړه بیمار دی، پړومبي ځل ولا اٹیک راغی او مړ شو، او ډیر داسې دي چې د زړه د زمانو نه بیمار دی، د هغې نه بچ شي او په ګولی مړ شي، په اکسیډنټ مړ شي. موږ وایو چې دا اسباب الله پیدا کړي دي او په دې اسبابو دا مرګ خدای راولي. او بیا هم دا خبره ده چې د مرګ یو خاص ورځ ده او خاص ټیم، خاص وخت، نو هغه سبب ولا الله په خاص ټیم موجود کی او په دغه خاص ټیم ته الله سو باسي، دې ته په مرګ ایمان وای. هغوی سوی هغې وی دا تبې مړ کو، اتبه مؤثره ګڼي، دا زیړی مړ کو، او دا د زړه بیماری مړ کو، او دا ګولی مړ کو، او هغې خاص ورځ نه مني. یاره که ډاکټر له رسېدلې وي بچ شوی به، یاره که په دې ګولی نه وې لګېدلې بچ شوی به، یاره که دې کلي کې نه اوسېدی او پلانکي کلي کې اوسېده نو مرګ به وله نو راغلی. هغې د اسباب مؤثر ګڼي چې دا مرګ د دې سبب د وجې نه راغلی دی، او که دا سبب نو دا مرګ نه راته. مونږ وایو نه، مرګ الله راوستی دی، ګولی وله بانه کړه. مرګ الله راوست، د زړه بیماری وله بانه کړه. مرګ الله راوست او دا زړې او کینسر یې وله بانه کړه. دا کلی کې به دې خامخا مړ کېده، دا نشي ویلې چې که دلته نو نه به مړ دی به هم دلته مړ کېده به، دا نشي ویلې که د اسپتال ته تللی و دی به بچ شوی و، نه، بس د ده دا پوره وه چې دی به د اسپتال ته نه رسي او دی به خامخا مري. دا زمونږ عقیده ده. کل نفس ذائقة الموت مشهور آیت ته په دې دکانونو خلکو لیکلی دی، او الله فرمایي اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده، چې هر ځای کې تاسو یې نو مرګ به راځي، د مرګ نه خلاصېدی نشي. مفتی محمد شفیع صاحب رحمه الله په دې خپل تفسیر معارف القرآن کې د دې آیت لاندې یو واقع لیکلی، ډېره د عبرت. وی یو ځای کې یو ښځه وه، د هغې یو ماشوم بچی پیدا کېده، یو ماشوم بچی پیدا کېده. نو د دې ښځې یو غلام دی، یو مریی. غلام ته وی ورشه ماله د دکان نه دا فلانکې بچی راوړه، شی راوړه. هغه سیدې ورته یاد کړه چې هغه د ولادت په وخت کې زنانه له پکار راځي. دا غلام یې د دروازې نه بار ووت. چې ووت یو سړی وله مخې له راغی. سړی تپوس کوي د دې غلام نه، وی د دې ښځې څه پیدا شو؟ وی لورې وشوه. وی ښه دا واوره ځان سره چې دا به سلو کسو سره زنا کوي او بیا به د جولاګي د لاسه مري. دا سړی یو دماکه غوندې ذهن لراله چې دا دومره پلیته ښځه جوړېږي چې دا به سلو کسو سره زنا کوي، سل کسه به ردې د لاسه دوزخ ته ځي. نو راشه بېغمه کا، اړو سوچ یې ونه کړه چې فیصله د الله ده نو بدلېدی خو نه شي. د لکې سوچ راغی، راشه بېغمه کا. سودی په ځای پرېښوه، راغری والکور ته راغی، چاړې را واغېشته. جینۍ خو د مور نه پیدا شو، مور لا چوکړې بوکړې ته تاوی، د چاړه را واغېشته، جینۍ په دا خېټه وواله، وینې ته وبهېدې، کلمې ته ووتې او د غروالو تښتېد. لال مجرم شو، وتښتېد. په دې سوچ چې جینۍ نه مې کلمې ویستې مړه شوه، اوس خو مجرم شم او د 302 کیس مې وکړ، اوس به مې پولیس یا هغه زمانه کې چې داسې مسله مې ځان واړو. لړ هغه غلام واسم د هغه کلي نه بل او بل نه بل دا ذرایع ابلاغ خو نو چې سړی معلوم کړي، وتښتېد. هلته ځان له مزدوري شروع کړه، مالدار شو. دې حد ته ورسېد چې هغه زمانه کې کمې ګډې چیلې وخان چې څه مالیات و د هغې مالک شو، لوی تاجر ته جوړ شو، ډېر شهرت یې ومونته، پلانکې خان پلانکې نواب، مالدار شو. بلا نوکران دي. یو ځل یې زړه کې سوچ وکړه چې راشه خپل زوړ کلي ته لاړ شه، کم کلي کې چې د ماشوموالې او خلپوسې کړي دي. او دا اوس خو د خلکو د ذهن نه وتې، اوس د څوک څه پېژني چې دا هغه سړی یم چې هغه جینۍ مې په خېټه والې ده، ما څوک څه پېژني. دغه خپل زوړ کلي ته راغی. چې دې کلي ته راورسېد، دلته خوند وله ورکړه، خلکو نه پېژن، خلکو نه یېرو. نو هغه کلي کې ځان له جیداد او پټې او قصه پیسه برابر کړه. او نوکران یو ځل خپلو نوکرانو ته وایي چې یاره ماله یو ښځه چېرته یو جینۍ وګورئ چې زه نکاح ورسره وکړم، واده مې نه دی کړی.
خود داسې جنۍ به ما لګوره چې په دې ټوله علاقه کې د هغې نه خوبصورته هوښیاره جنۍ به لري. هر څومره پیسې مهر غواړي دولت غواړي زه ورکوم، خو چې داسې یو جنۍ وي. هغې ولې یو جنۍ په نکاح واغېسته چې صاحب دا ډېره ښشتم ده، خلک یې د حسن تعریف هم کوي، ډېره هوښیاره هم ده. چې واده شوه هغې له یو اعلی کور هم جوړ کړ. چې واده شوه او خاوند ښځې ته د واده په تقاضا کې کم نزدېکت کوي، دې ښځې ته یو کتل د دې ښځې په دې خېټه یو داغ و، د زخم یو غټ داغ پې د پاسه پروت دی. ده ته تپوس وکړو یا جینۍ دا په خېټه دی دا داغ د څه دی؟ وی دا ما ته مور ویلي و چې ته کله پیدا شوې زمونږ یو غلام و، ما هغه دوکان ته ولېږه سوداله او هغې ظالم را منډه کړې او ته په دې خېټه ووالې او کلمې درنه وویستې او ما فوراً هغه زمانه کې چې کوم طبیب ډاکټر به ما حکیم راوسته، ستا خېټه مې وګنډله، ته خدای جوړه کړې. هغه غلام ظالم چې هغه تښتېدلی پتې نه لګي. سړی خو پېښ شو چې خدا کیس خو ما کړی دی، جنۍ خو زما خواله خدای راوسته، کومه چې ما وجله او کمی متعلق چې غیبي سړي ما ته څه ویلي و دا څه په ګن وړېدم. خو الله هغه کوي چې د انسان په ذهن کې نه تېرېږي. دا د محبت ورسره پیدا دی. ویې لیدله خوښه یم شوه، وی ښځې یو خبره درته کوم، اخو زه ومه چې په خېټه ما والې، زه دې ولې والم؟ وی ګوره چې څه اوښي اوس شوي دي، خو زه چې بار ووتم یو غیبي سړي ما ته وویل د دې ښځې څه پیدا شو؟ ما وی لورې وشوه. وی ښه نو دا به سلو کسو سره زنا کوي او بیا به د جولاګي د لاسه مري. ما وی راشه چې دومره کمسته ته جوړېږي بېغمه کوه. نو ما ټس درکړ او تښتېدم. خدای مالدار کړم، مال مې وګټه. رښتیا وایه اوس خو زما ښځی هغه غیبي سړي ټیک ما ته ویلي دي که غلط؟ وی سړیه دې خبرو کې ګوتې مه وه، بس دا پرېږده. وی نه بس اوس خو مې قبوله هر څه چې دې کړي دي هغه دي، خو بس دا راته ووایه چې دا ما ووالې چا را سره دوکه وکړه که سړي رښتیا ویلي دي؟ وی ټیک یې درته ویلي دي، بلکل یې ټیک ویلي دي. ما اومقه ښځه یم چې په شمېر مې سلو هلکانو سړو سره بدکاري کړې ده، ته مې یو د پاسه سلم رښتونی خاوند دی، بلکل یې ټیک درته ویلي دی. وی تا بس وی چې څه شو زما په قسمت رسېدلی اوس، خو هغه ما ته یو ټکي ویلو چې د جولاګي د لاسه به مرې. ودېږه یو محل دله جوړو چې هغې کې به ماشې هم نه راځي، ماشې جولاګي به هم نه راځي، یو اعلی محل یې والا جوړ قیمتي، او هغې کې داسې طریقې سره بند جوړ که پیک چې هغې ته به جولاګي دپاره مستقل نوکران ودرولی دي چې ستاسو ډیوټي به دی چې جولاګي به نه پرېږدي، جاله جولاګي به نه پرېږدي. د جولاګي کې یو قسم دی شاته د ویښ کې یو دونه غوندې غوټه لري، دا زهرونه ډکی صفۍ روانه ده په محل کې، دا جولاګي چې کم ځای ویني وجني کور صفۍ هر څه برابر ده. یو ځل ښځه خاوند په خپل کټ کې دواړه سره ملاستي، یو جولاګي داسې په دیوال باندې راغی. دا ښځه دې خاوند ته وی تا ته دا شی یاد کړی چې زما مرګ به ردي شي د لاسه؟ وی دقه یاد کړی. وی زه اوس ګورم چې ما وجنې او که زه یې وجنم. دا را پاسېده او څه شی راواغېسته او ټس یې ورکړ، جولاګي له ټس په دیوال ورکړ، هغه ولګېد لاندې پرېوت، چې پرېوت دی چپړه راواغېسته او په هغه جولاګي یې راښکله. قدرت الهي ته ګوره دا نوکې معمولي غوندې زخمي و، د هغه زهر راز په هغه نوک کې وردنه وتل، هم د هغې د لاسه مرګ نصیب شو، بچ نه شوه. اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده. نو زمونږ علما دا معنا کوي چې که تاسو غټو غټو محلاتو کې ولې نه یې او د زندګۍ د حفاظت هر قسمه سامان مهیا کې ځان ته، خو مرګ نه نشئ بچ کېدی، مرګ نه خلاصې شته دی نه. کم ټیم چې مقرر دی په هغه ټیم به درنه ساخېږي. زه یو بل ټکي ورسره ویم، د دې مفسرینو دا معنا قوي ده، درسته ده. زه یو بل ټکي ورسره ویم، یو رساله مې یو ځل کته، هغې کې لیکلي چې دا سپومې ته او مریخ ته او دې سیاراتو ته نن سبا کوشش کوي دا ساینسدانان د رسایه کوشش کوي. نو دې پکې څه ډېر زیات مقاصد دي، یو مقصد نه دی، خو په هغې مقاصدو کې یو مقصد دا هم دی چې که داسې یو ځای مونږ ته مهیا شي چې هغې آب و هوا د انسان سره موافقی او مرګ را نشي، داسې آب و هوا وي چې هغې کې بیماری نی، تکلیفونه نی،
او فټ وي د انسان سره مرګ چې را نشي او مرګ نه داسې ابوهوی چې عمر 300 ته رسي 500 ته ورسي 1000 کالو ته ورسي او مرګ را نشي. نو ما دا ټکي چې دا مې وکتل بیا مې د جمعې بیانو نو ما د امریکې او د برطانیې او د روس ساینسدانانو اربونه که دې له دا خرچې کوې مه کوې که نور مقاصد یې وي به که دې له دا ویلې کېږي که تاسو په غټو غټو سیاراتو کې ولې نه یې مرګ نه بچ کېدی نه شي. دقه ایمان دی. اوس ما ته دا وایو چې مونږ راغلي د الله په خوښه یو زه به د الله په خوښه دې ته ایمان وایي. ما ته دا وایو چې مرګ د الله په اختیار کې دی. اسباب الله پیدا کوي. کله سبب پیدا کی رسته کی کله مضبوط سبب راولی پاغي عمل نه کی بل سبب را مخ کی او پاغي باندې ته سوباسي او چې کم ټیم مقرر کړی دی اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعه ولا يستقدمون. نه یو سکند هغه کې مخکیواله شتا نه یو سکند پاغي کې رستواله شتا. دې ته زمون ایمان دی او دا زمون په ایمان دی. دا څه ده کنه دا خبر ختم شو. بس حاجی صاحب وفات شو سید الله جان والد صاحب وفات شو. دا ولی یا لکه لږ ورځې مخکې د دوی واده شو. دا څنګه چل دی څنګه چل دی. بس دا ما چې درته سوې دی کې څنګه ختم. بس دا د الله فیصله وه. هغه وخت یې کړې ده چې دا کائنات پیدا نه دي. هغه وخت یې کړې ده چې دا ځمکه نه وه پیدا. هغه وخت یې کړې ده چې انسان نو پیدا حضرت آدم علیه السلام نو پیدا چې دغسې به وادم کېږي او دغسې به د هغې نه پس د حاجي صاحب هر څه په خپلو سترګو ویني او پلانکي ټیم به ترې سوځي او پلانکي خلک به جنازه کوي. که ته وایې چې دا نه نو بیا به ایمان نه وځې ګورئ بیا به د ایمان نه دې خپخویږي. ایمان برېدی چې د الله مخکې نه فیصله کړې ده او دغه و دې کې هېڅ قسمه نه شوه کېدی بلکې د خدای څه فیصله به او مقه فیصله ده. نو دا خو د مرګ حقیقت شه. دویمه مختصر ټکې چې درته ویمه ده چې مونږ دنیا دا جون دا مونږ ولې په مرګ یریږو. دا ولې مونږ وایو دا مړ شو او دا جاړو او مخ سر ټکو. دا ولې دا مونږ دنیا خپل اصل جون ګڼو. نو اصل کور نه چې څوک وباسي که نه نو دې خفه کېږي. اوس تا خپل کور دی او د کور نه څوک وباسي نو ته به جګړه هم کې ټوپک به هم رالی کنزل به هم کې او ځان به هم وی بل به هم وی. داسې ده که نه ده. خو که ستا اصل خپل کور نه او پردي کوري او ته پکې اوسېږې او تا ته وي چې کاکا زما را دې کور نه وځه نو تا چې ته ټوپک راغشتی دی لږ به زړه خفه شي معمولي غوندې چې بل به کم ځای اوسېږم. بیا به سره ما د پلار کور خو دې محله کې نه هغه کې صحیح کړ یاره دا را کوټې دې کېدی چې بل خدای غټ راکړي که نه نو څه خبره. یاره دا پردي دې کېدی چې خدای خپل راکړي که نه. نو لږ معمولي د دې سامان او د کډې په انتقال به دې لږ غوندې زړه خپی او دې ګاونډیانو پسې به دې لږ غوندې زړه خپی. خو نه ټوپک رالی اوی ولې مې وباسې نه تماچې ته ګوتې کې ولې مې وباسې. دا ولې اړومبي کې جنګ هم کې عدالت تمځې ټوپک هم رالی کوتک هم رالی او دویم کې هغه کار نه کې لږ زړه خفه کېږي. دواړو کې فرق څه دی. لومبنی کور دی خپل دی دا څه دی پردی دی. لومبنی خپل دی دا څه دی پردی دی. دقه مثال دی. بس که د دنیا کور دی خپل وګڼه چې دا خو زما کور دی ولې ته لاړ زما دا پلار دا زما رور ته ولې لاړ دا زه ته ولې ځم نو زه به خفه مم چغې به م وم جګړې به م کوم پریشاني به م وي. او که دا دې وګڼه چې نه یاره خیر دی که دې نه لاړم بل به دې نه خدای ښه راکړي چې جنت دی. دا ګاونډیان خو یاره ټیکو لږ مې زړه ورپسې خفه دی چې دا بابا ته لاړ خو ممکن دا هلته کې د صحابو ګاونډ له لاړ ممکن دا هلته د انبیاو ګاونډ له لاړ دا معمولي عرضي دی هلته لاړ نو لږه پریشاني وي دا نه چې نه بی. خو که دا کور دی عرضي وګڼه نو ډېر قوبل به نه کې او ډېرې چغې به نه وی. اوس دا کور عرضي دی هغه مستقل دی دا هم زمونږ ایمان دی. دې عرضي جون کې به هغه کار کوي چې هغه مستقل پې خشته کې او د هغې پوټینۍ نسخه ده. هغه څه ده رب العالمین قرآن شریف کې فرمایي ولمن خاف مقام ربه جنتان. لکه دا راوستل چې د قیامت لوی ورځ به راځي ما نه به درې تپوسه کېږي. یو تپوس دا عن عمره فی عمر د څه کې تیر کو عمر کې بالخصوص ځواني عن شبابه چې ځواني د څه کې تیر کړه نمبر 1. دویم عن ماله د مال ددنه من ان اکتسبه فی پس کې دې وګټو پس کې دې خرچ کړو فی منفقه. او دریم نمبر د علم او د پوهې متعلقه تا د خپل علم پوهې نه څه فایده واغشت. مونږ علم در سره او ولې دې نه دې کړی. زکات درته معلومو چې فرض نو معلوم ولې دې معلومو او جی معلومو ولې دې بیا نه دې ورکړی.
حج درته معلومو چې فرض دی جی پته نه لګېده. ولې دې پته نه لګوله چې ته به چاته نږدې شوی وې که نه؟ جی فرض و پته وراته بیا دې ولې نه دی کړی؟ مال خو مې در کړی دا تپوسونه به کېږي. نو که دا زړه کې ستا راوسته چې دا تپوس په بانه کېږي، زه به الله له څه جواب ورکوم؟ بس د دې نه د کامیابۍ راز بل نشته. یو مثال به تاسو له درکم د چا یو ډېر لوی سړی دی، ډېر لوی محدث ته زمانې دی، عبدالله ابن مبارک. د هغه پلار دی نوم یې دی مبارک، د یو امیر غلام دی. هغه امیر د باغ نوکر مقرر کړی دی چې ته به باغ کې زما ډیوټي کې خصمانه به کې، ستا دا ډیوټي ده. او باغ یې وله ډېر خشته جوړ کړی دی. د دې امیر میلمانه راغلل، چې رالل دې میلمنو ته وایي چې دی چې زما باغ له زما چمن له یو نوکر مې دی ډېر زبردست او داسې خشته باغ یې لګولی دی، میوې چمنونه بوټي هر څه پکې دي، په لاره ورته صفتونه دي. هلته یې بوته چې بویه ته باغ کې هغه ډېر خسورې دی، چمن دی او اوبه دي، ابشارونه دي او میوې دي، قسم قسم ګلونه دي. چې کېناستل د خم سترګې اوچتې دي میلمنو ته چې دې ته باغ وایي. هغه غلام ته وایي مبارک ته ورشه یو انار مزېدار وشوکوه دې میلمنو له راوړه. انار یې وشوکو چې ماته یې کوې سکه ترش دی. هلکه دا تیو ترش دی ولې راوړه؟ بل چې خوږ وګوره چې هغه لاړ بل یې مات کره ویړه هم ترش دی. ورشه بل راوړه، هغه لال غټ نه غټ پکې ګوري، خو دا تجربې سره که تاسو ته پته لګي چې څومره غټ ګوري دا ټول تراوي، دا ټول تراوي. او چې دا چیپړ غوندې واړه شانتي وي. ما یو دل پېښور کې انار اخیستل، نو ما ته خو پته نه وه، سړي ته مې ورورې ښکلې غټ غټ پکې وګوره. دا دکاندارانو سره عجیبه خلک دي، هر قسمه پکې شته. دا ځان له موضوع ده. اوس هغه چې راوړل کور ته راوړل، کور ما ته وي دا د ناردانې له راوړل. مې نه خوراک له مې راوړي دي، وي دا خو دې ټول تراوه راوړي دي. ما خو هغه کم وخته وي چې غټ غټ پکې وګوره. نو بیا طالبانو ته مې دا قصه وکړه، نو هغې وی غټ ورته مه یادوه، دا غټ خو تراوه دي، او چې کوم چیپړ زیړ غوندې وي خړ شانتې دا پکې خواږي. مې ممکن دا مبارک هم زما په شانتې و. غټ غټ انار یې کتله به ټول تراوه چې تراوه دي. دی ورته غصه شو، هلته کې مېلمنو ته ملامته شو چې مستده خو ما صفت کو، دا کمښت خو په انار باندې هم نه پوهېږي. وایي تا د انار د باغ کې دومره موده تېره کړه، ته پکې خوږ او ترش نه پېژنې. وایي نه ته څه له دیری؟ وایي زه دې له دیری یم چې د بوټو ته دې وګوره، د ابشارونو ته دې وګوره، د ګلونو ته دې وګوره. ما دله باغ جوړ کړی دی، هر قسمه میوه شته، خو زه ترش او خوږ څه پېژنم. تا نه دي سکلی؟ وایي نه سکله خو زه نه یم مقرر، حرام وخورم، تا راته ویلي چې خوره. بس پوه شو که نه چې سړی خو حلالي دی. د انار د اوسه پورې نه دی سکلی. خلک ستا ډیوټي ما دې نه مې ټرانسفر کړی زه سیکرټریټ ته، محل کې به ډیوټي کې ما سره، هلته کې ترقي والا ورکړه. هلته لاړ، هلته د بادشاه په کور کې، د امیر په کور کې خدمت کوي. یو ځل د امیر صاحب ډېر پریشانه دی، چې پریشان دی. دا مبارک ورته وایي وی بادشاه سلامت، امیر صاحب ډېر پریشان دی. ولې؟ وی تا ته پته ده زما لور ده او ډېره خشته ده او ډېره هوښیاره ده، دقه یوه ده، او دنیا خلک رشتې غواړي، بادشاهان، زامن الله، وزیران، خو زما اړه فیصله نه کوي چې چاله ورکم، ځکه چې یریږم چې داسې چاته په نکاح کم چې سبا به پې ظلم کوي، لور به مې خپوي. وی حضرت دې کې د پریشانۍ څه دي؟ وی ګوره د الله او د رسول په خبر عمل وکړه، څه به ټیک شي. موږ له زموږ ښکلي پیغمبر خشته دین راوړی دی او موږ ته خشته څیزونه ښولي دي. څه دي؟ وی دې ټولو رشتو کې نیک هلک وګوره، چې کم نیک دی بس هغه له په نکاح که. بس نیک سړي که ښځه خوښه ده خو ژوند دوباله دی، خشته ژوند به تېرېږي. که خوښه نه ده نو ظلم خو به پې نه کوي، نیک له ورکوه. یاره وایي زما خو د زندګۍ فکر ختم که. کور ته لاړ، ښځې ته وایي هغه مبارک خو زما سوچونه ختم کړل. فیسنګ وایي دې رشتو کې نیک هلک به وګورو چې کم پکې نیکي بس هغه له به ورکو. وایي بس ټیک شوه. یاره ښځې د دې مبارک نه پکې نیک لاسوک دی، دا خو ډېر نیک هلک دی، حیادار، مونږ وپېژن، دله به په نکاح. او زمونږ نوکر مونږ ته ځای چې جارو کوي، ښځو کې خو دا عادت شته که نه؟ وایي بس نوکر موکر قصې پسې به نه کوم، دله یې ورکوم. جینیم رضا و په دې چې دا هلک نیک دی، صالح دی، جینیم صالحه وه، ور په نکاح کړه. چې واده سینګ لومبۍ شپه ده، دی لاړ غیب شو. ښځې ته سوال جواب ولېږه چې ډوډۍ به دله زه رالېږم، زما ډوډۍ به خورې، د پلار د کور به نه خورې. څلوېښت ورځې پس راغی، څلوېښت ورځې پس راغی، نو ښځې ته نږدې شو. ښځه ورته وایي چې د نوم خوښ ولې دې په واده نکاح اخېستم؟ تا ولې زه کولم چې خوښه نه ومه؟ وایي نه زما خوښه وي. پلار دې نیک سړی دی، بیا هم بادشاه دی، پته یې د خوراک نه لګي. ما در باندې 40 دن حلال خوراک وخوړه چې ستا د وجود نه هغه حرام
اخوزی ختم شي، پاکه وینه پیدا شي. او زما وینم پاکه د مزدوری کوم حلاله، نو زما نیت دا دی چې موت سره یو ځای شو او یو بچی خدای راکړي هغه پاکي، وینه پاکه، مور پلار بچی پاکي. زما نیت دا دی چې پاکه بچی د پیغمبر علم زده کوم، نو چې د پیغمبر د علم دپاره پاک بچی نو فایده به ډېره زیاته ډېره ښه ده. نو خدای والا امقسې وکړه یو بچی ورکه، هغه له نوم کېښود عبدالله، عبدالله ابن مبارک دا نوم یې وله کېښود. دې لویږي ورو امیر مړ شو، د هغه د مال لویه حصه لور لراله، مبارک مالدار شو، لوی دولتمند شو. لیکن هلک چې څنګه لویږي له اوپری طرف ته لاړ، مال چې حصه لور لراله، مبارک مالدار شو، لوی دولتمند شو. لیکن هلک چې څنګه لویږي له اوپری طرف ته لاړ، مال چې ډېرې بچې لوفر کېږي، کباب رباب په هغه دمتوب قصې پسې، مورم ورته نصیحت کوي، پلارم نصیحت کوي، ای بچې ته خو موږ دی له نه وې غوښتې، تا دپاره خو موږ د واده هغه لومبۍ شپه قربان کړې ده. پلار وایي ما خو تا له مزدورۍ کړې دي چې تا باندې زه د پیغمبر علم زده کوم. هلک نه سمېږي، توبې وباسي بیا په ګن سر. اخره کې عبدالله ابن مبارک وایي یو ځای کې ملاستو مودوم، خوب کې یو باغ وینم، یو خشته باغ دی، باغ په څانګه یو مرغۍ ناسته ده، مرغۍ د قرآن شریف یو آیات دی، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله. په مسلمان لا دا وخت نه دی راغلی چې د هغه په زړه کې د الله یا پیدا شي. اوسه پورې دا مسلمان د الله نه غافل دی. وی راویښ شم چې دا مرغۍ خوارڅه ما ته واورېدل، وارول راغی، بس بابا زما د نن نه پس توبه اله ماله پیسې راکړه تجارت لازم لو پرې نه توبه. پلار وی راشه تجارت ښه دی خو چې ګن نه خلاص شي. څومره پیسې درکم؟ 10,000 درهم به راکې، 30,000 درهم شرعي روپۍ ډېره قیمتي ده نن سبا. هغه ولا ورکړل، لاړ تجارت پسې و. نو تجارت خو به هغه زمانه کې د اوښانو به پیاده به په میاشتم بار په کلونو بارو. اخره کې راغی خپل وطن ته وګرځېد چې راغی لوی بارونه په سارو باندې بار کړي دي چې څنګه دی راورسېده. پلارم خوشحاله دی، ورته بچې مال دې جوړ ډېر وګټوي. بابا دا اوښان ګوره، دا چې څومره ډک دي دا ټول مې ګټلي دي، ستا پیسه مې ډېره قیمتي کړې ده. پلار خوشحاله دی چې راغی هغه بارونو نه څادرونه لر کړل او هغه بارونه لاندې په ځمکه کېښودل، ټول کتابونه دي. بچې دا څه شی دی؟ تا خو چې تجارت لازم. وی بابا ما د رسول الله مبارک د علم تجارت وکړ، ما د مبارک پیغمبر د خبرو او د هغه د علم او د هغه د پوهې تجارت وکړ. دا ما دغه ستا 10,000 روپۍ په دې ولګولې، او عراق او مصر او شام او مکه او مدینه او کوفه په دې وګرځېدم. او چې چا به راته وایي چې دې سړي سره د نبي علیه السلام یو حدیث پروت دی، نامه مې ترې لیکه. دا کتابونه ټول د حضور پاک د علم نه ډک دي، پیسې مې په دې ولګولې. پلار وی الله بچې دقې له ته مونږ غوښتې وې، شکر دی. تجارت کې د کمې شته وی اوک شته پکې، دا نورې پیسې والا شابه تکړه شه تجارت تی پورا کا. عبدالله ابن مبارک ته خدای جوړ کا، کوفې ته را روان دی، دنیا خلق استقبال ته ہوتے دی. هارون الرشید وینځه باره په بام ولاړه ده، وی دا څه جلسه جلوس دی؟ وی دا عبدالله ابن مبارک را روان دی، دا استقبال داغه کېږي. وی هذا هو